قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله مولانا العظيم. درود شريف وعلام صلى الله عليه وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. हमारे इस्लाम को भी इज्जतमंद हो पहाड़िया पेश पार्लिमान सकम सलूर बजीरी को सलूर बंद माजीगर बांगुई को सलूर नहीं या कोबानी मानी मुस्की बार तबदील टीम मुख्तसर दे टीम लग दे और लेकिन खबरें कुछ भी टेलवील और हमारा अगली उस्ताद मगे जाफर फरमूदा दायर बयान इरशादान द बयान कर सर मुकीम मुनासिब से खबरें ना गौश तो په دې باندې نن ډېر خوشاله شوم چې تاسو د خپل ماشومان بچي د جنازګاه ته راوستل او د جنازګاه د پاسه د مدرسې زه تاسو یو مشوره درکوم په مدرسه کې څو خبرې درته وکړم چې د خپل ماشومانو لپاره یو درسګاه دا ول آباد کې دا ول جوړه په دې ناوګي چې تیر په خان هم دقه فخر احمد مولوی حافظ صاحب چې ول دا لومړی درس درې لومړی درس په دې ناوګي کې موږ شروع کړی په دغه جمعات کې کله مولانا صاحب حیات او الله دې مغفرت نصیب وکړي په هغه وخت کې دا خدمونه کېدل مونږ برادو دا غیر وروسته په دې ناوګي کې په قبله غاړه تربیت سره مخ ته ویلي مدارس جوړ شو ویلي مدرسې دا بګي آباد شي بګي کتابونو دارنګ د حدیثو د بنات مدرسې د لکانو مدرسې دا جوړې شو او خبره ناوګي کړي په دې تاسو په دې کوزه ناوګي کې دغه مدرسه ته اوسه پورې د جمعات کې تاسو پوښتنه چونکه دا ماشومان بشي ماشومان د څومره چې دین دا په جمعات کې د سبق چې کوم دین دا لري ځکه ماشومان دي جمعات بیا د بیتره کېږي جمعات کې د ازواج او جمعات کې ګرځېدل یا د ماشومان د جمعات د شان سره مناسب نه راځي د دې لپاره د خپل یو درسګاه د هغې په سوچ باندې چې کوم دین راجمع کېدل او د ماشومانو بچو جوړول دا اهمه مسله ده دې وخت دلته کې کوګه کې تاسو بلیدي کې جنازګاه د فرق او د هغې د کې ختمو چې زراعت په پاسه بلی خپل رنگینه مدرسې جوړه کړې زلاله ما هاو کا درکته جنازګاه د پاسه مدرسه ډیر خپل ډیر مزیدار ماته جوړو کړو د حیرانه پاتې شو چې جنازګاه په خپل ځای د پاسه په مدرسه باندې شو جنازګاه ته څه کمی کوتاه څه تکلیف د خلکو ته نه راځي د پاسه په درسګاه جوړ شي زمون په دې ډیګاره کې یا پر دوبه فوټو وتوي لیکلي په خور کې درنه جنازګاه دا جوړه شوې ده راستاسو د جنازګاه د غیر غالبا نیمه نم کمه به ځکه چې هغه ډېره لویه ده دغه شان لټلو مخالفانې پیلري ورکړي دي چې زموږ د علاقې علما د دغه دوبه فوټو کې چې کوم علما فارغ شو هغه یې راغلل جوړ د خپل قوم او د کلي په سلام باندې په هغې د پاسه آبادي وکړو ډېره درنه مدرسه پرې د پاسه جوړه شوه بې تکلیفه خبره ده مدرسې له وظایف پکاري بیا به بنیادونه او بیا فرشونه او بیا دیجول او بیا دیوالونه دا ګران کار دی هغه تیار کار دی بس چې بلاکونه راوړه چاپېره ته کېښوده د کمرو په حساب باندې چې کوم دی شروع کړه یو دیني درسګاه په دې باندې یو پهلوانه مدرسه جوړېږي انشاءالله العزیز کې چېرې تاسو دې ته مخه شوه که نه نن دی کې د ماشومانو بچو د حفظ او د نظري سبقونه دي خدای یقین وکړي چې چېرې تاسو دې مدرسې ته مخه کړه نو دې کې به سبا د کتابونو تر اتمې درجې ته د دورې حدیثه پورې او د دورې تفسیره پورې علما طالبان حافظان دا به راپیدا شي دا خو وشي دا ملک دا به ټوله پاتې شي او په دې مدرسې ډېره لویه فایده دا پخوا کې ګاونډ کې چې کوم وروڼه مشران زموږ نه مړه پراته دي که نه ورته زموږ ډېره لویه فایده ورسېږي ځکه چې دا د قرآن درس او د قرآن سببونه په دې باندې چاپېره رحمتونه ورېږي تاسو دا مړي دا هم خوشحاله شي دې وجې نه ګورئ په دنیا کې چې انقلاب راغلی دا په قرآن پاک راغلی قرآن په دنیا کې یو انقلابي کتاب دی که ته انقلاب راولم دا بغیر د قرآن نه نشي راتلی د قرآن نه مخکې د مکې د مشرکانو حال ته وګورئ د هغې خلکو څه پوزیشن و خو خدای یقین وکړي خپل ژوندی لوڼه به یې ښخولي ژوندی به یې ښخولي ژوندی لور چې به پیدا شوه
او جنې به ورغی ولا قبر وکنست او زنده درګور قرآن په اصطلاح کې وته وقد البنات وي وقد البنات معنی ژوندې لونه خول دا د خلکو حالت او پرمنډ باندې بیت الله ته توافونه کول دا نشي کوم دینو بدل دی چې بیت الله شریف کې چاپیر د کعبه نه زدن او سدن آباد درې سو شپېته بوتان په هغه وخت کې له ودرولو قرآن راغی د قدرت شان د ګور انقلاب راغی هغه بت پرستی هغه په ختمه شو د خلکو دشمنی هغه ورولو باندې بدل شي هغه زلانه چې هغه په ژوندې وي لونه خولې د کوم دارینه هغه اولاد چې کوم دین هغه آینده لپاره حیات معنی ژوندې ده پاتې شه ماستاسو خدمت کوي کوم محترم انقلابي کتاب په دنیا کې د قرآن پاک دی تاسو خپل ژوندۍ بدلول غواړئ یقین وساتئ چې قرآن نه علاوه په بل څه باندې ژوند نه بدلېږي دا څه خبره وسوق د سوي نه واشه خبره ستاسو ژوندۍ بدلېږي دا په قرآن بدلېږي او خود نه دی جوړه خبر غیرون کرا خبر بن گئی یقینا نظرتی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او دا پنجابی شاعر دی هغه وی ګوره چې په خپل بلار نو صحابو ته اشاره ده چې کله قرآن راغی او قرآن واغسته د سینې سره جوړ کو ایمان په قرآن او په حضور اسلام باندې راوړه د زما استاد لپاره استادانو ګرځي اوس د صحابي نوم چا نه پړه خلکو سره رضی الله عنه وای رضی الله عنه ور صحابي نوم سره وای دا وجه سره دا هغه خلکو قرآن د خپل ماشومان وجود ته وخود واستاسو خدمت کاس کا خپل دیني مان راوړو خپل مزده کو ماشومان وجود د درس او تدریس او د تعلیم ورکا اوسنۍ زمانه کې تعلیم دا شروع دي دا تعلیمونه نن په دنیا کې خلک کوي ماشومان بچي هغه سکولونو ته ځي هغه تعلیمونه کوي پای کې سبقونه وایي هغه چې کوم دینو ساينس او اردو دا نه چې کوم دینو ریاضي پښتو دا هغه کې زده کیږي دا تعلیم دی هغه باندې د ماسیب په دنیا کې به خالص تر د مرګ په رزق ملایي چې قسمت کې دي نوکر بشي نوکری وکړي نو پاره کې به د تنخواه ملایي پس د مرګ د پالیس کې نور څه شي نشته دا ډېر انګریزي یاد کې ډېر انګریزي وای تر مرګ پورې په رزق خورا چې مرګ د راځي یو پورې راپور بیا وګورئ هر څومره ریاضي دی ویلا بس په دنیا کې د رزق خورا د رزق مسله له پس د مرګ په کې شي نشته زاري ګلا علم نه چې دنیا کې باندې لکه د ګل په شان ساتي یو په قبر کې هم د قرآن دا بل دی مقفقه د مړ چې د انسان وفات شي کنه یې حافظ القرآن علما وایي دا قرآن د دې سینې نه د دې سړي راوځي او باقاعده د کفن او د سینې په منځ کې د قرآن د کتاب په شکل دا وته بیا پروتي دا فرشتي چې راځي او د مړي د تاسو کې مرغ بوګا رب دې سوق دی دی وته ربي الله رب زمان الله تعالی قرآن ورې جواب ورکړي وي د رب د الله دی یعنی تاسو کې پیغمبر دې سوق دی دا قرآن ورې جواب ورکړي پیغمبر دې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دې سره قرآن ورې جواب ورکړي قبر کې وځي ملګری قیامت پر ورځ باندې قیامت پر ورځ قبر ته راپاسي حدیث کې راغلی حضور علیه السلام صحابو ته فرمایي یو سړی راپاسي د قبر په وګ یو خیسته او مزیدار سورلې ولاړې دی ورته تاسو کې سوکي هغه وتی انا عمل صالح استا خیسته عمل ما استا نیک عمل ما قرآن ما علم ما دا چې کوم دی استا خیسته عمل موږ او دا زمين الله د شکل جوړ کړی دی د انسان به تاسو کې وسبه کو هغه ورته یو ورسوستانه کومه ټول عمر دا باندې ما سور لیکړی را خیال کې راځي دا نیک عمل پر انسان باندې سوري ته چې سار پاسه دې څو کې د ځار منځ لپاره یا تهجد لپاره د نیک عمل په درمانه سور دې پاسي او داس پکې مثبته دا نه نیک عمل کې روچي نشي دا نیک عمل د انسان په وجود باندې سور لیکي هغه ټول عمر په ما سور لیکړی دا وسره باندې رسول شه زبد وړم تمام بلندان دا نه سوري نه وغير راپاسي مبل خلقين راپاسو نور علماء اشارات نمونه چې ځکه د قبر د کلیې د مسوادي دا غیر راپاسي د معاشر د فلسطین او د شام د زمکې په سمالي وځي علماء وایي په خپل نیک عمل باندې مسؤل جوړان برسه او خدای دې دې کې یو سړی په دنیا کې بد عمل کنه
او دې قیامت پر ورځ باندې قبر نه راپاسي د قبر په خوا یو بد شکل سیز ولاړي دی مو دې سوکي هغه مو دې انا عملک السيء استعبد عمل ما لا کار عمل ما دی ګولې سبقو هغه مو دې ټول عمر په ماسول دی کړه په خپل خواهشات باندې سووي وزره راټیټ شه زوړ باندې سواري کما هغه بر عمل سي چې دې هغه ولې د ګولو مستخيږي پر ځان به مرسه هغه بل عمل هغه بل سي هغه به بوج بری بوګو باندې پروتي عرض مې دا محترم قیامت پر ورځ نیک عمل هغه نیک عمل موږ دې هغه قرآن دې هغه حدیث دې هغه مسلمانی دې هغه اسلام احکام دې قرآن احکام دې په دې باندې برابر چلی دې کنه د دنیا او آخرت لپاره کامیابی استاد خدمت کې اصل خپل مدرسې د مخه کې نن خدا وسکر دې لراله دې کې مجموعه درس پر نن وروسته شروع شي کله د موضوع خيري چې بیا موږ راځو کله په دې ورځ کنه ان شاء الله ولدي چې تاسو دغه شان باندې د پاسه دی جوړی چې څنګه دا چې ما چولې دغه شان یو چې د پاسه دې باندې خدرانه حالونه مرزي په دې باندې سرور کمرې مرزي په دې باندې مخامخ باندې مرزي ډیر لوړ راغلا او دا به تکلیف را تاسو درته جنازګر او د پاسه په مدرسې جوړ شي اس تکلیف به کېږي او حکومت په دغه کېږي ما حکومت کې زمونږ د تاسو لپاره د قران او د حدیث لپاره څه شي نشته نن کده د سکول لپاره کوم د حکومت د داخلي مو دا چې کومین او قران درکې یا ولاره ټینګر کېږي او راځي په وادي به درلم کوي یا ولې چپړاسي او کلاسپور او دارن نوکر ولم ورکي استادان به درلم درکې او ماشومان وجود او په دغه سکول کې دا وایي د پیشو مانګت یو ټکه شی ورته کوي ودلته چې پاکستان د قرآن په نوم باندې آزاد شوی دی کنه کله په سن 47 کې د پاکستان د آزادۍ خبره راغله هغه وخت کې به مسلمانانو چې وایي پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله چلو به وحده او افسوس او صد افسوس ان په پاکستان په بجټ کې د لا اله الا الله محمد رسول الله لپاره منظور نشته بجټ چې د پاکستان وځي د هند لپاره ځان ده د اوبو لپاره ځان ده د پولیس لپاره ځان ده د سکول لپاره ځان ده د روډ او د کوڅې لپاره ځان ده بجټ پکې سیوا کېږي او د مدرسې لپاره او د جومات لپاره او د لا اله الا الله د محمد رسول الله لپاره د تعلیم لپاره د مولا لپاره د قرآن لپاره او د حدیث لپاره دا پکې څه شي نشته موږ وایو چې ما ستاسو خیرات ته توبه را څه شي جانور نه کې وی هغه بخاري نقل دی یو سړیا د خیر د توبه شو سپیره کولی کا سپیره کولی چې مولان تنګی دا سپیره کولی کا چې مدرسې وغی دا سپیره کولی کا چې بې ځای د پوسونه بې ځای چې کوم دې اډیټونه دا د مولانو طالبانو نه کوي د مستقبل پیسو ته ضرورت نشته دا پاکستان دی او دا مسلمانان دی او د مخیر حضرات شته په دې کې خپل مدارس او د خپل جماعتونو خدمت دا د مسلمانانو د خپل کولی شي استاسو خدمت کې ارز کوو چې مدرسې ته ملا وکړئ دا ستاسو د دنیا لپاره هم او دا ستاسو د آخرت لپاره هم ان شاء الله ولې دا د کامیابی لپاره لوی سبب دی د دې لوی سبب بل نشته زموږ د ستاسو د دنیا او د آخرت کامیابی الله په قرآن کې یې ده او دا بیان ساتي قرآن به دا به تر قیامت د سبب پورې الله ته منظور خیری الله قرآن کې دې ګډي حضور الله فرمایي اے زموږ پیغمبر ان نحن نزلنا الذکر قرآن ما نازل کړی و ان له لحافظون د قرآن حفاظت په خپل کومه د قرآن حفاظت چې الله کوي نه له فرشتي نه راګيږي او نه داسې ده اذا قرآن الله اسمان ته هجر لري ما هم بیا سره راکوزي دا قرآن خدمت چې الله تعالی په دنیا کې کوي نه دا د کارو پر اسماني کوي الله په دنیا کې الکان پیدا کړی علماء دي طالبان دي مدرسې دي هغه په دنیا کې د قرآن خدمت کوي چې د قرآن خدمت هغه کوي کنه چې څنګه د مدرسې د قیامت پورې قرآن حفاظت قرآن الله ساتي او یا ساتي د مدرسو حفاظت دا هم الله تعالی کوي او دا هم یا ساتي چې د علماء خدمت او حفاظت دا هم الله تعالی کوي نو سړي وي د مدرسو ورکم هغه غر سره چې کوم دین او صوت او ایثار جنگولي عرب د پارسیبانو چې هغه راکې عزت ورفروزن
چراغ راکې عزت برفروزت کسې د توف زنه ریشش بسوزت کوم یو سړی چې دا وایي چې زه به د الله بده کړي دي وکړه کومه هدایت ساته دا خپل ګیره به اوس وایي خو د الله بله دي وبه مړه نه کړي که دا خو الله بده کړي دي ونه مدرسې د الله دي مرکزونه د الله دي تبلیغ د الله دپاره دعوت تبلیغ درس او تدریس تصوف او سلوک دا د دین شعبې دي او د دین دپاره کار او محنت کوي او دا بیان ساته دا وایي د قیامت په سبا پورې د قیامت نه به اشرار الناس باندې راځي بلاکاره خلکو به راځي الحمدلله اوس زموږ استادو په دې معاشره کې دین قرآن دا ژوندی دی علما شته د دین خدمت محنت کېږي تاسو له پکار دا دي چې ورور وایي ضروره کمي نو پخوا به خلک وي وخت یې غوڅوئ عماره مانیری د درې مدرسې څلور جوړې کړې دا لګاړو پکې جدا دی د مرادو پکې جدا تاسو پسې چل دی تاسو دې مدرسې ته حمله وکړه دا مدرسه آباده کړئ اس په دې دغه کې مدرسې بنیادو په دې امبیره کې د دې مدرسې سره د کوز راځه یو ما سړی ولې د روغ اجري بسمکه د مدرسې د فاردا څو کول راټیس مګر په دې یو نه د تماشوس مګوا ځریف مګه ورکړه د نورجری د سپیشل کتاب څخه په دې د زموږ د ټول حافظان د مدرسان دي او دا سو دې تصور به دي چې نه راوړل د موږ سره کاندار مدرسې ته براته مدرسې کې موږ سره نه شو د طالبانو درسونه او سبقونه راځي چې کتل نو یو شو کې پیدا شي هغه خپل حافظان ټول زمان ټول حافظان کړ هغه دې یو ملګری ولګي چې هغه ولا دغه په جریب څخه روغ سلو کلانه تقریبا د مدرسې د جمعه لپاره ورکړه موږ راغلو په خپل وشي موږ راغلو په هغه کې طالبان موږ راغلو ما خلکو ته خبرو کوله او خدای یې یو کې په یو میدان کې چې ټول بلا کې زمانه چې ټول شي کې زمانه او په ټول د ګډو د بنیادونو ګټه دا وزرو یو ملګری راغی یو لا روپیا روح چیکو بندر ورې ما ته مخې ته کې خوده هغه لږ وخت یې خلکو چې خپل مخ کار کړ ما دې په مدرسې کې چرته ورسېده زول جمعه ته خلکو ته عام مخیر حضرات هغه ته باندې جمعهونه او مدرسې جوړ نه سکار لري السعي منا والاتمام من الله انما انا قاسم والله يرضيه كما قال عليه السلام حضور علیہ السلام فرمائے اسے تقسیمون کی بات اللہ اور قبول کرے السعی منا والاتمام من اللہ سعی کوشش بزمون کا استاذ ہوئی اتمام شکل ورکول دا الله کار دی او دا سعی کوشش موږ تاسو کو دا الله په ذات بزمون کا استاذ او وسو توکلی د خپل ماشومان او مشغول لپاره د دې مستقبل جوړولو لپاره هم دغه مدرسې ته مخه کوي او دا د وسایل وظیفه خیمه چې موږ استاذ په دې کورو کې قبول کیږي چې افکار مې فارسی مور فارسی چې خوځو چې ورور چې زیو فارسی نو دا تاسو په خیراتونه کوم خیرات په خپل ځای خشيري نو دا غیر دي کتابونه لیکلي وفي دعاء الاحياء للاموات بصدقتهم نفع لهم غالبا د شراکت عبارت د ژوندو په خیراتونو کې او د ژوندو په دعاګانو کې د ټول لپاره فائدہ ده خیرات کې یو کو خلک راجمه کوي خلالان غړ ډوډۍ په خبره چې ولې وځه په خلکو باندې خبره ده ما ستاسو خدمت درسو په دغه پیسې راواخلې چې هغه تاسو په خیراتونو باندې په پخلی باندې لګوي او تاسو یې راوړئ په مدرسه په جمعات کې ولګوي کنه دا صدقه جاریه ده حضور اسلام فرمایي دا ماته الانسان ان قدر عمل الا من ثلاث چې کله انسان وفات شي عمل دې منقطع شي درې کارونه داسې دي چې دا سبب په دې قبر کې مړ پروت دی او دا ثوابونه به درپسې درځي یو صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده یو علم ينتفع به علم دې چې هغه باندې فائدہ ورسېږي خلکو ته پور کو بل ولد صالح يدعو له اذا ما شومان بچی تاسو قرآن حافظان کوي کنه حافظ بخو خاري سماوي يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا او ذي بلاد واقعي خدای ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لما ودا کمر تسرم کړي په دغه کې کمر دلان دي برودي او دا ما شومان بچی ورته دې مدرسې کې دعاګانې کوي دلته درسي استاذ خدمت کې ارس کوم زموږ پیری طریقت ملګری زموږ د دنیا هغه شمس العارفین چې هغه تشریف راوړی او څه خبرې کوي تقریر باندې کوي او ما د وخت اختصار د وجنه تاسو خبر استاذ خدمت کې ارس کړی او دا ما تاسو ته پیلې چې ټول صدقې ټول خیراتونه یو وجوبي صدقه یو غریب له ورکوي یو زکات فرضي صدقه د غریب له ورکوي څومره نور صدقې او خیراتونه دي دا دې مدرسې ته ویډیو خپل جوړه کړي خلک د تصور شپږ مشرانو په اتفاق باندې
دې املا وتړئ او دا املا دا ستاسو د خپلو بچو لپاره د مستقبل خبره ده. په دې کې به ستاسو په دې کلي کې حافظان جوړېږي، عالمان به جوړېږي، په دې کې به زمونږ او ستاسو د بچو استقبال جوړېږي. سبا به زمونږ او ستاسو ماشومان بچي دې به د دین خدمت کوي، محنت به کوي. موږ او تاسو به الله تعالی پوره اجر او ثواب راکړي. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. چې کوم ماشومان او بچو چې قرآن په ناظره باندې یا په حفظ وغیره حساب ته رسولي دي، الله تعالی دې د پلار او د مور دپاره، د ټول کلي دپاره، د ټول خاندان او د ټول علاقې دپاره د خیر راکړي سبب وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف ورته اللهم صل علی محمد.